ابو موسی اشعری رضی الله تعالی فرمایي وی یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی الا ادلک کنز من کنوز الجنه ابو موسی تا ته د جنت د خزانو نه زه یوه خزانه نه ښیم چې تا ته درکمه قلت بلا ما ورته چې د الله پاکه پیغمبر ولې نه د جنت دا خزانه خو ما ته خامخا راکه وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده دا د ځان سره که دا واخله دا داسې وظیفه ده داسې دم دی چې هر مسلمان دې ته حاجت لري هر مسلمان دې دم ته او دې وظیفې ته حاجت لري ته دې نه یو مسلمان داسې نشته چې دې ته ضرورت نه لري دا د پریشانۍ د غم کله نا کله سړی وایي که نه ما ته پریشانی ده ما ته ټینشن دی دا د هغې دپاره دم دی کله انسان ته د مال مشکلات وي یاره غریبي مې ده پیسې را سره نشته دا د هغې دپاره دم دی وظیفه ده کله بیماری وي په کور کې بیمارو راکېستی مه یاره ډېر مشکلات دي په کور کې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی کله د رشتو مسلې وي د بچو د رشتو یاره بچو ته مې ښایسته رشتې نه میلاویږي نو لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره دم دی کله سړي ته د خپل رشتې مسله یاره ستړی شوم او رشته راته نه میلاویږي لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی هر قسمه مشکل در باندې راځي بیماری ده د مال مشکلات دي قرضې دي در باندې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی ما ستاسو وړاندې د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک ذکر کو د دې حدیث راوی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی د یمن اوسیدونکی او د هم د دین اسلام د پاره ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي لکه څنګه چې نورو صحابه کرامو برداشت کړي دي د خپل واقعه بیانوي وی ما اراده وکړله چې زه مدینې منورې ته د نبی علیه الصلاة والسلام خواله ځمه نو سمندر ته راووتم او کشتۍ ته وختم خو چې کشتۍ د سمندر منځ ته شوله نو هوا د بل طرف نه راله کشتۍ په بله مخه واغسته مخکې به دا بادبانۍ وي دا کشتۍ په هوا به چلېدې نو بس هوا د بل سیپن ته راله چې کشتۍ په بل خوا روانه کړه تلو حتی تر دې پورې چې کشتۍ حبشې ته ورسولو تپوس مې وکړو چې دا کومه علاقه ده وي دا خو ته حبشې ته رالې حبشې ته راورسېدې مدینې ته خو نه یې تلې ډېر سخت خفه شوم چې خدای پاکه تلم چېرته او راورسېدم چېرته دا څه وشو په دغې وخت کې د حبشې بادشاه د هغه نوم اسمحه او په نجاشي سره مشهور و دا ډېر ښه سړی و د مسلمانانو به ډېر زیات تعاون کو ډېر عزت پی کو کله چې په مکه مکرمه کې مشرکینو د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ډېر زیات تنګ کړلو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ځئ تاسو حبشې ته هجرت وکړئ هلته لاړ شئ مسلمانان به هلته لاړو د به ډېر عزت کو ډېر خیال به یې ساتو نو په دغې وخت کې دی بادشاه و او دو په آخر زمانه کې بیا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان هم راوړو د نجاشي بادشاه خو د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات نه و شوی ملاقات ورسره نه دی شوی ایمان یې پرې راوړی خو ملاقات یې نه دی شوی او نبی علیه الصلاة والسلام لره به ده دا تحفې او ډالۍ ډېرې زیاتې رالیږلې چې کله دی مړ شو نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وویل ویزې چې په هغه باندې جنازه وکړو
د مسجد نبوي نه چې راوځي دغلته 2 مسجده دي. یو مسجد نوم دی مسجد عمامه او دویم دی مسجد ابوبکر. دا بالکل یو ځای دي داسې. خاص د مسجد نبوي نه چې څنګه راوځي په ګیټ کې دا 2 جوماتونه دي، واړه واړه مسجدونه دي. دا مسجد عمامه چې دی په دغه کې ځای باندې نبی علیه الصلاة وسلام د نجاشي بادشاه جنازه کړې ده. صحابه کرامو ته ویل راځئ چې د نجاشي بادشاه جنازه وکړو. نو بعضې خلک وی دا غیبانه جنازه وه، مړی نه او نبی علیه السلام جنازه وکړو نو غیبانه جنازه جایز ده. نه دا غیبانه نه وه. جبریل امین راغی او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی دا الله پاک پیغمبر ته په جنازه کوه، زه ځمکه راټولوم او پردې ختموم، دغه کټ پتا ته مخې ته پروت دی. دا د نبی علیه الصلاة وسلام معجزه وه. نبی علیه السلام چې په نجاشي بادشاه جنازه کوله پردې د مخې نه ختمې شوې وي، ځمکه راټوله شوې وه، د نجاشي بادشاه کټ مخې ته پروت او نبی علیه السلام پې جنازه کړې ده. دا د نبی علیه السلام معجزه ده. دا غیبانه جنازه نه وه ښه، دا مړی موجود و. نبی علیه الصلاة وسلام بیا په هغه باندې جنازه هم وکړله. نو دا د نجاشي بادشاه لوی سعادت او لوی منقبت دی چې جنازه په نبی علیه الصلاة وسلام کړې ده. نو په دغې زمانه کې په حبشه کې د دغې نجاشي بادشاه حکومت و. نو دا هلته وی یاره زه خو مدینې منورې ته تلم، د نبی علیه الصلاة وسلام خواله د هغه ملاقات له تلم، خو کشته یې اوار راواغسته نو دلته یې راورسولمه. نو خلک ورته وي دلته د هغه ملګري شته دی که نه، د هغه صحابه کرام خو دلته پاتې کېږي. ښه دلته د هغه ملګري شته او وی ما د هغې سره میلاو کوئ، ما ورله بوځئ. نو دی د صحابه کرامو سره میلاو شو او په دغې وخت کې د نبی علیه السلام خپل تره جعفر رضی الله تعالی هم دغلته موجود و په حبشه کې. جعفر رضی الله تعالی عنه نو دی ورسره میلاو شو د صحابه کرامو سره. ویره زه خو مدینې منورې ته تلمه، خو دلته راورسېدم، ما ته د نبی علیه الصلاة وسلام دین وښیئ، تاسو ته څه زده کړي هغه ما ته وښیئ. ایمان یې ته زده کړو، اعمال یې ته زده کړو، د هغې سره پاتې شو. څه وخت باغې بله کشتۍ ونیوله، وي ځم مدینې منورې ته د نبی علیه الصلاة وسلام ملاقات له. بیا بله کشتۍ چې ونیولې نو مدینې منورې ته راورسېدو او دا هغه وخت و چې نبی علیه الصلاة وسلام خیبر فتح کړی و، تقریبا 9 هجري وه. د مدینې منورې ته راورسېدو. نو دا ابو موسی اشعري رضی الله تعالی فرمایي وی یو ځل د نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وی الا ادلک کنز من کنوز الجنه، ابو موسی تا ته د جنت د خزانو نه زه یوه خزانه نه ښیمه چې تا ته درکمه. قلت بلا، وی ما ورته چې د الله پاکه پیغمبر ولې نه، د جنت د خزانه خو ما ته خامخا راکه. وی نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده، دا د ځان سره که دا واخله، دا واخله. دا داسې وظیفه ده، داسې دم دی چې هر مسلمان دې ته حاجت لري. هر مسلمان دې دم ته او دې وظیفې ته حاجت لري. ته دې نه یو مسلمان داسې نشته چې دې ته ضرورت نه لري. دا د پریشانۍ د غم کله ناکله سړی وایي که نه ما ته پریشاني ده، ما ته ټینشن دی، دا د هغې دپاره دم دی. کله انسان ته د مال مشکلات وي، یاره غریبي مې ده، پیسې را سره نشته، دا د هغې دپاره دم دی، وظیفه ده. کله بیماری وي په کور کې، بیمارو راکېستی مه یاره ډېر مشکلات دي په کور کې، لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره څه دی؟ دم دی. کله د رشتو مسلې وي، د بچو د رشتو، یاره بچو ته مې ښایسته رشتې نه میلاویږي، نو لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره دم دی. کله سړي ته د خپل رشتې مسله یاره ستړی شوم او رشته راته نه میلاویږي، لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره څه دی؟ دم دی. هر قسمه مشکل در باندې راځي، بیماری ده، د مال مشکلات دي، قرضې دي در باندې، قرضې دي در باندې، لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره څه دی؟ دم دی. نو هر مسلمان
خو یو خبره پکې دا هغه دا ده چې په صحیح طریقې سره وویلی شي او په یقین سره وویلی شي. په صحیح طریقې سره وویلی شي او په یقین سره وویلی شي چې یقین دی چې الله تبارک وتعالی په دې باندې زما حاجات سر کوي. نو دا لا حول ولا قوة الا بالله ډیره بهترینه وظیفه ده او د ټولو نه وړوکی مصیبت چې په دې لر کېږي هغه د انسان ټینشن دی، غمونه دي، مصیبتونه دي، پریشانی دي. لکه حدیث مبارک کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده که نه لا حول ولا قوة الا بالله وی دواء من 99 داء دا د یو کم سلو بیمارو د پاره دوا ده. د یو کم سلو بیمارو د پاره د لا حول ولا قوة الا بالله څه شی دی؟ دوايي د دوايي یو کم سلو بیمارو د پاره. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ایسرها الهم په دغه بیمارو کې د ټولو نه وړه بیماری چې دغه د انسان ټینشن دی، پریشانی ده، دا وړه بیماری ده. د مال ټینشن دی، د رشتې ټینشن دی، د بچو ټینشن دی، بچی مې نه کیږي، یا داسې مصیبت دی چې تا ته د هغې وجه هم نه معلومه. هلکه خفه یم. ولې خفه یم؟ ما ته په خپله پته نشته خو زړه مې تنګ تنګینو داسې دی که نه، زړه مې نه خوشحالېږي. هلکه څه وجه به مولي صاحب د سره وجه نشته دی خو زړه ته مې خوشحالي نه راځي نو خفه یم هر ټایم. نو په دې زړه مې سم ګټان بوجونه پراته دي نو ما ته پته نشته دی. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي د هغې دپاره وظیفه چې دی څه شی دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وایي دا ټینشن پکې هغه وړه بیماری ده. دا ټینشن پکې څه دی؟ هغه دوه کم سل بیماری هغه د دین هم غټې دي، هغه د دین هم غټې دي. دا خو نبی علیه السلام فرمایي دا ټینشن پکې وړه بیماری ده. ایسرها الهم. نو دا دوه کم سل چې نورې څومره غټې غټې بیماری دي نو د هغې ټولو دپاره علاج څه شی دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نو کور کې درته څومره مشکلات دي، په ژوند کې درته څومره مشکلات دي، هر قسمه مشکلات چې دي نو دا وظیفه د ځان سره ونیسه لا حول ولا قوة الا بالله. او د دې ډېره عجیبه معنی هم ده چې معنی باندې سوچ وکړي که نه نو ته به پوه شي چې یقینا دا د هرې پریشانۍ او د هر مصیبت لپاره بهترینه وظیفه ده. ډېره عجیبه معنی ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې عبدالله ابن مسعود د دې لا حول ولا قوة الا بالله مطلب درته معلوم دی چې د دې څه مطلب دی؟ وی ما وی چې د الله او د الله رسول پې ښه پوهېږي، د الله پاکه پیغمبره ما ته پته نشته چې د دې تفسیر څه دی. وی نبی علیه الصلاة والسلام راته ووي چې عبدالله ابن مسعود بیا د دې تفسیر واوره، د دې معنی واوره. وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله. عبدالله ابن مسعود لا حول عن المعصیة د هیڅ قسمه ګناه نه، د هیڅ قسمه پریشانی نه، د هیڅ قسمه مصیبت نه بچاو نشته دی الا بعصمت الله مگر د الله په طاقت سره. د هیڅ قسمه پریشانی نه نشي بچ کېدی، د هیڅ قسمه ګناه نه نشي بچ کېدی، هیڅ قسمه ګناه نشي بچ کېدی. چې بچ کېږي نو د چا په طاقت سره بچ کېږي؟ د الله تبارک وتعالی په طاقت سره. او لا قوة على الطاعة، لا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل إلا بعون الله. چرته ته نیکی نشي کولی، چرته ته یو عمل نشي کولی، چرته ته یو عبادت نشي کولی چې د الله طاقت تر سره نه وي الا بعون الله. دا هر څه کېږي د الله په امداد سره، د هر څه کېږي د الله په تعاون سره. د هر قسمه مشکل او مصیبت نه چې بچ کېږي نو د چا په طاقت سره بچ کېږي؟ د الله په طاقت سره. کله کله به داسې ګیر شي که نه هاي چې هېڅ لاره به درته نه ښکاري، هېڅ لاره به درته نه ښکاري، ټولې لارې به در باندې بندې شي. داسې کېږي د انسان سره کله کله، ها د هر طرف نه به مایوسه شي. داسې به ګیر شي که نه چې هر سړی به در نه تښتي، هېڅوک په لاس نه درکوي،
هر سړی به درنه په شا کېږي، تا ته به لاره نه معلومه، لاره نه معلومه. د دې پریشانونو چې د بچ کوي نو څوک په بچ کوي؟ الله به دې بچ کوي. که هر سړي درنه لاس واغسته، الله تبارک وتعالی خو درنه لاس نه دی اغستی دي که الله تبارک وتعالی خو درنه خپل طاقت او قوت نه دی اوچت کړی که نه. ابراهیم علیه السلام ته وګوره، نمرود اور ته غورځه، اور ته غورځه، څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو، خشاک یې راغونډ کړلو، وی ابراهیم علیه السلام پکې سوځو. اوس دومره خو بېوقوف و چې څلوېښت ورځو لرګو راټولولو ته څه ضرورت دی؟ انسان خو په خس لرګو کې هم سوځي. خو نه دا بادشاهان کله دا چل کوي، دا دې دپاره کوي چې نور خلک ترې عبرت واخلي چې زما مقابلې ته څوک نه روځي. داسې دا بادشاهان کوي، ډېرې ناکاره سزاګانې ورکوي چې بیا زما مقابلې ته څوک نه روځي. نو څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو او بیا اعلان وکړو، اوس ورته ابراهیم علیه السلام ولو او ټول راغونډ شي چې عبرت ترې واخلی چې زما مقابلې ته بل سړی راونوځي. خو چې اور یې ورته کړو، هغې دومره اور واغست چې د پاسه پې مرغان نشو تېرېدی، لمبې د اسمان کنارو ته رسېدلې، بره تیارې جوړې شوې، دومره لرګي او دومره خشاک ته دومره اور جوړ شو، د پاسه پې مارغه نشي تېرېدی، دومره لمبې او لوګي دي. اوس چې دومره ډېر زیات اور دی خو خوا ته یې تلم ممکن نه و که نه. اوس پځې څنګه چې ابراهیم علیه السلام ورته ورتاو کړي چې دومره لمبې جوړې شو، هغې خو ډېر تپ و. نو بیا ورله چل نه ورته چې اوس ورته دې څنګه وبولو، څه چل ورسره وکړو؟ نو شیطان راغی، وی ټال جوړ کړی، منجنیک دا یو شی دی، دا جوړ کړی منجنیک او دله به ټیله ورکړی او تا پړی غوڅ کړی جو دی به یې منځ ته ورسي، منځ ته به یې ورسي. ټال جوړ کړی، ټال منجنیک ته دا جوړ کړی چې دی ورله منځ ته ورسو. بهرحال شیطان ورته طریقه وښودله او هغه یې جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام یې پکې کېنو. فرشتې په اسمان کې الله تبارک وتعالی ته فرمایي الله دا خو هغه بنده دی که نه چې په مخ د ځمکه دا یو بنده ستا نوم اخلي، دا یو بنده ستا نوم اخلي او الله هغه هم ورته غورځېږي، هغه هم ورته غورځېږي. الله څه کول غواړي، الله څه امداد کول غواړي، مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ امداد وکړو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ځکه هغه درته وایي چې زما امداد وکړئ، تاسو لاړ شئ تپوس ترې وکړئ. نو که هغه درته وایي چې امداد مې وکړئ، جو تاسو یې وکړئ، زما د طرفه ته اجازت دی. خو لومبی د هغه نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي، د ابراهیم نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي. د بارانونو فرشته و هغه راله، ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل ابراهیمه د بارانونو سیسټم او دا نظام زما په اختیار کې دی، دا الله ما ته حواله کړی دی. زه ګورم چې نمرود ظالم دی اور ته ولي، ما ته ښه وکړه زه الله رالیږلم چې د ابراهیم نه تپوس وکړه، ته راته ووایه زه دومره باران راوروم چې دا اور به په ځای مړ شي، ما ته اجازت وکړه زه دا اور مړ کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی نه زه تا ته نه وایم، تا ته نه وایم. ولې ما ته نه وایې؟ اور ته دې ولي څنګه ما ته نه وایې؟ وی ته چا رالیږلی؟ وی الله. وی ربي اعلم بحالي، نو زما رب زما په حال پوه دی که نه، تا ته څه شي لوامه چې الله رالیږلی، خو زما رب زما په حال پوه دی، نو زما امداد چې کوي الله به کوي، تا ته مې ضرورت نشته. فرشتې ته وایي تا ته مې ضرورت نشته. په دې کې بله فرشته راله، د غرونو فرشته وه، د غرونو فرشته. هغه ابراهیم علیه السلام ته فرمایي ابراهیمه ما له اجازت راکړه، دا خلک تا سره ډېر ظلم کوي، زه الله رالیږلی یم، خو ما ته وایي چې د ابراهیم نه تپوس وکړه، زه په دوی باندې دا غرونه یو ځای کوم، په دې منځ کې مه ږمه، مخ د ځمکه ترې وزګاروم، ما ته اجازت راکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل تا ته مې ضرورت نشته. ولې دې ما ته ضرورت نشته؟ ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال ډېر ښه پوه دی، نو تا ته څه ضرورت لرم؟ الله معیني که نه، هغه به زما امداد کوي. بیا د هواګانو فرشته راله، ابراهیمه ما له اجازت راکړه، دا هواګانې الله ما ته حواله کړي، دا زما په اختیار کې دي، زه توپان راولم، هوا راولم او دا اور بیا مه د دې نمرودیانو د کورونو ته یې دننه کوم، د دوی دا کورونه پیسې زما، دا مخ د ځمکې ته وزګار کوم، ما له اجازت راکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل تا ته مې ضرورت نشته، زما رب معیني، تا ته مې ضرورت
جبريل علیه السلام ولا خواله راغی وی ابراهیمه که څه ضرورت یې خو راته ووایه چې زه وکړم. وی جبریله تا ته ضرورت نه لرم خپل رب ته لرم، تا ته ضرورت نه لرم خپل رب ته لرم او رب مایني. بس نمرود اراده وکړه او د هغه وزیرانو چې ابراهیم علیه السلام ورته وولي خو چې به ټال یې اوچته اوس ټال اوچتېږي نه ځکه د رحمت فرشتې راغلي وي د هغې پړي نیولي راټینګ کړی و نه یې پرېښودو ټال نه اوچتېږي. زورونه وکړو اوس یې وکړې ځانونه ستړي کړو خو هېڅ چل نه کېدو ټال د ځای نه خوځېدو. شیطان راغی ښوونه یې نمرود ته وکړه وي دا داسې نه کېږي. وی څه وکړو؟ وی داسې وکړه چې سرتورې ښځې دې ځای ته راوله، سرتورې ښځې دې ځای ته راوله چې ګډا شروع کړي دا په خپله اوچت شي. نو نمرود حکم وکړ سرتورې ښځې او سرتورې جینکۍ راولئ. نو ښځې رالې سرونه یې سرتور کړه او په ګډا یې شروع کړه. نو د رحمت فرشتې چې په کوم ځای کې سرتوره ښځه موجود وي هلته نه ټینګېږي. کوم ځای کې چې سرتوره ښځه موجود وي که نه رحمت فرشتې د هغې نه ځي. نو زمونږ دا بازارونه خو د ښځو پاک د فرشتو نه وزګار کړي دي. یقین وکړه د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په ځایونو کې ناخوښه ځای کم یو دی بازار دی او الله ته په ځایونو کې خوښ ځای چې کم یو دی مسجد دی. نو مونږ څه کوو دا لوړي له پنګ به سهار وځي تر ماښامه پورې به بازار کې اسې ګرځي راګرځي به لکه د بازار ته به صرف د ضرورت دپاره ځي. ضرورت دې پوره شو سیده کور ته راځه ستا پکې کاروبار دی خو مجبوري ده اسې په بازارونو کې مه ګرځه. او حدیث مبارک کې راځي بهترین ځای کم یو دی مسجد دی. نو دی چې د جمعې مانځله راشي نو د ټیم پیس ته به نیغ نیغ ګوري چې ټیم خو ناوخته شو او چې 2 رکعته فرض وشي که نه نو ته وایي چې دی سرې مچۍ چېرته وچیچو په دې ور باندې داسې منډه وایي داسې په منډه باندې وځي. نو الله ته چې په ځایونو کې خوښ ځای دی هلته د زړه تنګېږي او الله ته چې په ځایونو کې بد ځای دی او ناخوښه ځای دی هلته دی ټوله ورځ ګرځي زړه یې نه تنګېږي. دا ولې دا د زړه معامله ده. د څه معامله ده؟ د زړه. پاک زړونه په مسجدونو کې خوشحاله او ګنده زړونه په بازارونو کې خوشحاله نو ګنګوټ ټول عمر په غوشانو کې خوشحاله ګنګوټ د خوشبویۍ سره څه کوي هغه د خوشبویۍ سره څه کوي. نو سرتورې ښځې راغلې او هغوی ګډا شروع کړه نو د رحمت فرشتو هغه ټال پرېښوده خو د هغې ځای نه لاړې که نه چې لاړې بس ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورسه چې د اور منځ ته ورسو بس د نمرود خو دا دغه و چې بس ابراهیم علیه السلام د اور ته تله او سټاکور کېده یو دی بس خبره به خلاصه وي هلته به ستی شوی وي. خو څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې ولګېده که نه الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو یا نار کونی بردا وسلاما. وره د ابراهیم علیه السلام ګوره یو ویښته ضایع نه کې یخ شه په ابراهیم علیه السلام خو دومره مه یخېږه چې بیا پکې کمبلو ته ضرورت راشي که نه اوس کالام ته چې لاړ شي خو بیا به کمبلې ګوري نو نه یخ شه خو سلامتیا واله یخ شه ډېره سړزي ورلم مه کوه. نور په یخ شو ښه سلامتیا والا او په ځنګل کې د میوو بوټي راوختل دا ځنګل کې نه په اور کې د میوو بوټي راوختل یعنی ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګولي ګلزار کو او علما لیکي وایي جبريل علیه السلام ورله هم راغی په دغه ټایم کې په اور کې ورسره هغه ملګری شو کېناست ورسره. اوس ابراهیم علیه السلام لا د اور نه نجات چا ورکو؟ الله. فرشتې خو راغلې خو ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې لا حول ولا قوة الا بالله د مشکلاتو لرکوونکی څوک دی؟ الله دی. نو زما رب مایني که نه زما رب زما حالت دی نه که نه نو بل چاته څه له چغې وم په بل چا پسې څه له ګرځمه په خپل رب باندې یقین و هغه رب پې اور ګلې ګلزار کو. بله واقعې ته ابراهیم علیه السلام سره خپله بیبي د سارا بیبي د تره لوریم ده او د شکل و صورت نه هم ډېره ښایسته وه نکاح ورسره کړې وه په لاره باندې تېرېږي په سفر باندې ځي هجرت کوي نو په یو علاقه ورله د هغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ډېر ظالم و خپل نوکران یې په دې لارو کې ودرولي وو
چې د چا سره به ښایسته ښځه لیده خاوند به وله مړکه او ښځه به یې ته اغسته دا د هغه کار و د هغې بېعزتي به یې کوله خاوند به وله مړکه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې په دې علاقه کې داسې بادشاه دی نو هغې نوکرانو ته تپوس وکړو تپوس یې ترې وکړو وایي دا دې څه ده دا دې څه ده ښځرې ده ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل دا مې خور ده دا مې څه ده خور ده خپلې بیبي ته یې وفرمیل خفه کېږه ما ښځه مې یې خو خور مې مې ښځه مې یې دا ټول مسلمانان خویندې وروڼه نه دي د آدم علیه السلام اولاد نه دی ټول د آدم علیه السلام اولاد دی که نه نو اسلامي خویندې وروڼه دي دا خپله ښځه اسلامي خور ده اسلامي خپله خور نه ده ښه اسلامي خور ده نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل وی خور مې ده خور مې ده خو دومره ظالم بادشاه و چې هغه وی رایولی ماله یې راولی بهرحال ابراهیم علیه السلام مې پرېښودو ځکه د خو ته دا ونه وي چې خاوند یې مه ویلی و چې خاوند یې مه خو وجې بیا وی خور مې ده بادشاه یې ماله یې راولی سارا بیبي هغه کوټې ته دننه کړه ابراهیم علیه السلام یې بار پرېښود دې ظالم بادشاه اراده وکړه چې د سارا بیبي عزت خراب کړي خو چې څنګه یې لاس کو نو په خپو لاسو باندې شل شو په هلج وه ځمکې ته راتاو شو نو سارا بیبي ته وایي ما ته دې خیرې وکړې بددعا دې راته وکړه هسې دې خراب کړمه زه درته څه نه وم د الله دپاره ما ته دعا وکړه چې زه جوړ شم نو مسلمان خو په زړه ډېر نرم وي که نه مسلمان په څه په زړه نرم وي نو سارا بیبي په طرس راغی نو دعا یې وکړه نو بیا جوړ شو چې بیا جوړ شو ویې مړه دا خو هسې چې ته په ما باندې یو چپه غونته کې راله دا خو راباندې هسې چې ته یو چپه راله بیا اراده وکړه چې سارا بیبي عزت ته لاس ور واچوي خو چې بیا اراده وکړه بیا ځمکې ته راتاو شو 3 پیرې داسې اراده وکړه او 3 پیرې شل شو بعض روایتو راځي ځمکې راوکاږو سارا بیبي ته یې وویلو بس الله ته سوال وکړه چې زه جوړ شم زه تا ته هېڅ هم نه وم هغې الله ته سوال وکړو بس دی جوړ شو خو چې دا ته واپس کېده که نه وی تاسو خو چېرته ډېر د لوړې درجې خلک یې په ما باندې خو تر ننه پورې داسې څوک نه دي پېښ شوي خپله لورې و هاجره بیبي وی دا به ستاسو سره دا به ستاسو خدمت کوي ابراهیم علیه السلام ورسره بیا نکاح وکړه هاجرې بیبي سره اسماعیل علیه السلام د هغې د اولاده دی که نه د هغې د اولاده دی وی دا به ستاسو خدمت کوي ابراهیم علیه السلام له سارا بیبي راله خواله نو سارا بیبي یریده که نه چې کوټې ته ختلې وه که نه نو سارا بیبي ورته ووي خو ډېر څه که نه خو د خاوند په زړه کې شک که نه نو سارا بیبي د خاوند شک ختمه د ابراهیم علیه السلام شک یې ختمه چې یاره ده ته پته ده چې زما ښځې ته دی څه نشي ویلی خو بیا هم خاوند داسې نه چې په زړه کې صحیح چېرته نو سارا بیبي ورته وایي ای خلیله دې ظالم بادشاه ګورې ما ته لاس هم نه دی راوړی ښه زه الله د ده نه ساتلی یم د ده لاس ما سره لګېدلی هم نه دی ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل وی سارا صفایي ته ضرورت نشته دی ما په هر څه په خپلو سترګو لیدل ما نه الله پردې لر کړې وي الله د مخې نه پردې لر کړې وي ما هر څه په دې خپلو سترګو لیدلي دي هغه تا ته نه دی در رسېدلی 3 پیرې دې ځمکې ته چې راتاو شوی ما هر څه لیدلي دي صفایي ته ضرورت نشته دی الله ابراهیم علیه السلام بیبي دې چا وساتله الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما په خپل رب یقین دی موږ ته نشي رانږدې کېدی لا حول ولا قوة الا بالله چې د اور نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي د ظالم بادشاه نه ابراهیم علیه السلام خلاصولی شي اور په ابراهیم علیه السلام ګلې ګلزار کولی شي زما ستا دا واړه تکلیفونه الله نشي حل کولی ضروري حل کولی شي خو دلته کې لږ یقین پکار دی څه پکار دی یقین پکار دی هر قسمه مشکل در باندې راغی د بچو مشکل ما نه خلک اکثر وظیفې غواړي ټلیفونو کې که نه نو زه 2 وظیفې ډېرې ورکوم یو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا وظیفه ډېره ورکوم یونس علیه السلام له په الله د مۍ د ګېډې نه نجات ورکړی نو زما ستا مصیبتونه په الله نشي ختمولی هم یو دغه وظیفه کوه او دویمه وظیفه چې ورکوم نو هم لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوه
خو چې یقین دی وي او په سمې طریقې سره وي. بزرګانو بیا د هغې دپاره یو تعداد هم مقرر کړی. بعضې بزرګان وایي څوک وایي 200 پیرې وایه، څوک وایي 1500 پیرې. که 200 پیرې ویلی شي او که 1500 پیرې ویلی شي، د ورځې دا وایه، 11 پیرې ترې مخکې درود شریف وایه، 11 پیرې په اخر کې درود شریف وایه. او د دې د معنی د ځان سره په ذهن کې کېده چې کو الله نه غوښتي ما ته څوک تکلیف نشي راکولی، او کو الله نه غوښتي ما ته څوک پیدا نشي راکولی. بس زما هر څه چې دي دا زما د رب په اختیار کې دي. دا عقیده په دې زړه کې مضبوطه جوړه کا. ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا ټول کارونه کوي او که نه کوي. فرض کفایه دې ته ویلی شي کو یو تن وکړو نو د بل ذمواري څه شوله؟ خلاصه شوه. لکه جنازه فرض کفایي ده. نو که څه مسلمانان راله او د یو مړي جنازه وکړه، خو د ټولو مسلمانانو ذمواري خلاصه شوه که نه؟ او که یو مسلمان هم رانغی او د مړي جنازه یې ونه کړه، داسې بې جنازې دفن کو، نو دغه ټول کلیواله ګناهګار دي. خو که څه کسان راله او جنازه یې وکړه، نو د نورو ذمواري څه شوله؟ دې ته فرض کفایي ویلی شي. خو په دې فرض کفایي کې ثواب د چا کیږي؟ چا چې دا کار وکړو د ثواب وشو، د نورو خو ثواب ونه شو، خو صرف ذمواري خلاصه شوه که نه؟ اوس د یو مسلمان جنازې له ته لاړې او جنازه دې وکړله، نو ثواب خو ستا وشو، اگر چې ذمواري د نورو هم خلاصه شوه. نو بعضې خلک پکې داسې چې د ډېر لرې نه به راغلی وي جنازې له، نو شونډ به یې په رومال باندې تړلی او سیټ ته به ولاړي چې دوړي را باندې نه لګي. نو نه یې خپله پیدا وکړه او نه یې د مړي پیدا وکړه چې ته سیټ ته ولاړې، نو سی چلو شو ستا راتلو ته څه ضرورت و؟ نو نه یې خپله پیدا وشوه، نه یې مړي ته پیدا ورکړله. په فرض کفایي کې ګورئ ثواب ډیر دی. ولې؟ ځکه په دې فرض کفایي کې یو خو دې په خپله دا کار وکړو، خپل ثواب دی وشو، دویم د نورو مسلمانانو ذمواري دې هم خلاصه کړه، نو هغه ثواب دې هم وشو. اسلامي میاشتې یاد ساتل دا څه شی دی؟ فرض دی، خو فرض کفایي دی. څه شی دی؟ فرض کفایي دی. نو نور چا خو نه دي یادې کړي، خو مولانو او طالبانو دا اسلامي حساب څه کړی دی؟ یاد کړی دی. نو پکار دا ده چې دا خلک د مولانو او د طالبانو ډېر قدر او عزت وکړي چې زه د دغې ګناه نه خو دې خلاص کړي یو که نه. ما له خو دا حساب نه راځي، ما له خو جنوري او پروری راځي، خو محرم او سفر او ربیع الاول خو راله نه راځي. نو چې کوم فرض نه و نو هغه ټولو یاد کړي دي، هغه ټولو یاد کړي دي. که سکولونه یې ویلي او که نه دي ویلي، واړه دي او کولی دي، نو جنوري او فروری ورځي. دا یادول خو فرض نه دي، خو جایز دي. صرف څه دي؟ جایز دي. او د اسلامي میاشتو یادول فرض نه، هغه هیڅ چاله نه ورځي، هغه هیڅ چاله نه ورځي. نو دا مولانو او طالبانو یاد کړي دي. نو چې مولانو طالبانو د اسلامي میاشتو او د اسلامي کال حساب یاد کړو، نو ستاسو ذمواري هم څه شوله؟ خلاصه شوه که نه؟ دې وجې نه تاسو مولي صاحب پسې راشئ. مولي صاحب روژه به کله نیسمه؟ روژه به کله نیسم؟ 10 محرم کله دی؟ او د محرم میاشت شروع شوې او که نه ده شروع شوې؟ او شب قدر او شعبان او رمضان او دا شروع شوې او که نه دي شروع شوې؟ تپوس کوئ که نه کوئ؟ نو دا حساب چا یاد کړی دی؟ مولانو او طالبانو. نو ستاسو ذمواري هم خلاصه کړې ده. نو پکاردار چې د دې خلکو عزت وکړئ، په ځای د دې باندې چې خبرې پسې شروع کړئ. څه پسې شروع کړئ؟ خبرې پسې شروع کړئ. نو خبره مې درته څه کوله؟ یو اسلامي حساب دی، اسلامي حساب. اسلامي حساب کوم یو دی؟ محرم. دا اوس چې کومه میاشت شروع ده، کومه میاشت ده؟ د اسلامی کال شروع د محرم نه کیږي. د اسلامی کال شروع د څه نه کیږي؟ د محرم نه. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو او لومبۍ میاشت راوخته، نو هغه میاشت د محرم وه. هغه میاشت د څه وه؟ نو دې ته مونږ هجري وایو که نه؟ دې ته مونږ کوم کال وایو؟ هجري. نو دا د نبی علیه السلام د هجرت نه شروع شوی. نو په کومه ورځ چې نبی علیه السلام هجرت کړی و او لومبۍ میاشت راختلې و، نو دا کومې میاشت وه؟
هغه د محرم د میاشتې میاشت وه نو دا حساب د هغې ځای نه شروع شوی نو اوله میاشت په اسلامي کال کې محرم بیا سفر بیا ربیع الاول بیا ربیع الثانی بیا جماد الاولا بیا جماد الثانی بیا رجب بیا شعبان بیا رمضان بیا شوال بیا ذی القعده بیا ذی الحجه او بیا محرم بیا د سره نو دا چاله نه ورځي دا څه شی دی دا چاله نه ورځي او کو اوس مې ته وایي چې لکه پاسه جنوري او فروری شروع کا یو ریپورټ په ولګوي جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای لکه سکول دی ولې نه سکول خو مې نه دی ولې دا کم ځای نه یاد کړي دا ټول خلک یادوي جمعه هم یاد کړنو دا په موږ باندې د انګریزانو هغه اثر غالب دی دا را باندې څه دی د انګریزانو هغه اثر را باندې دومره غالب دی چې خپلې میاشتې را باندې یادې کړي دي او دغه هم جایز دي دغه هم حرام ورته نه وامه خو فرض نه دي څنګه فرض نه دي ځکه چې د روژې تعلق په جنوري فروری سره شته دی نه د اخترونو حساب د جنوري فروری سره شته نه دا خو د شپې نه حساب کوي او انګریزي حساب د نور نه دی او ستا د اسلامي هر څه دغه چې دا د شپې نه کیږي د هغې تعلق د میاشت سره دی چې میاشت ولیدی شوه نو څه به کوي روژه به نیسي چې میاشت ولیدی شوه نو اختر به کوي د هغې تعلق د نور سره نشته دی الله تبارک وتعالی دې زموږ مضبوطه عقیده جوړه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.